دغه ملګري ویډیو مې وکتل او ډیر زیات مې زړه خفه شو. دغه وایي چې ما د سوشل میډیا نه کناره کشي وکړه او په څه وجه یې وکړه چې هغه وجه هم دغه ده چې دا خلک وایي غلط کمنټ کوي او غلطې ښکنځلې کوي. په دغه ویډیو کې دی وایي که نه چې کله زه په چا هلک پسې ویډیو وکړم نو چې څوک راته رینګ وکړي چې یاره دا هلک ویډیو اخوا که او دا ما رور په شانتې دا د رور په شانتې دي، دا بچهبازي او دغه هلک یې ساتلی وي نو دا خفه کېږي. خلک ورته وایي یا په دې په خپله زړه ته زور پرې ورغلی وي نو ده ته دمکیانې ورکوي او ده باندې بیا غلط کمنټونه او کنځلې کوي او د ده تصویر وي او مور او خور کنځل ورته کوي. دا هغه بې غیرته خلک نو پلیز مهرباني وکړئ دغه ملګری چې کم دی ډېرې A1 ویډیوګانې کوي. زه یې په خپله لایک کوم، نه راته نوم پته شته نه د ده کس د ځای پته شته چې دا څوک دی د کوم ځای سره تعلق ساتي، خو ډېرې A1 ویډیو کوي. دغه ویډیو تاسو وګورئ، راځم یو 2 منټه خبرې در سره کوم. السلام علیکم. ما خو سوشل میډیا نه لاس اینځلي د خو ډېر کسان میسیجونه او کالونه کوي چې یار تاسو ولې سوشل میډیا پرېښوده. نو یو ته راباندې ویل ډېر زیات ګران شو، نو بهتره مې وګڼله چې دغه ویډیو وکړم. نو ځینې معاملات په دې کې پرسنل دي او ځینې دا دي چې زه غلط کنټنټ وینم، زه په هغې پسې روسټ ویډیو کوم که هلک یو که جینۍ وي. زه منم زما طریقه غلطه ده، خو دا د مولیانو په تقریر د منع کېدو خلک نه دي، دې له همدغه لار پکار ده. نو بیا یو راشي چې یار دا جینۍ خو زما ډېره زیاته خوښه ده او ته یې دا ویډیو کوزه که، بل راشي چې دا لږ خو ماته ډېر زیات ګران دی او د رور په شان تېرې ته یې دا ویډیو کوزه که. نو چې زه یې ویډیو کوزه نه کوم نو زما تصویر دی لګوي د پیک آیډیان نه ماته کنځل کوي. نو وروره ما خو د اوسه پورې چاته کنځل نه دي کړي او نه یې کوم، څنګه چې ماته خپلې میندې خویندې محترمې دي داسې راته ستاسو هغه محترمې دي. خو داسې سوچ کومه که نه د جینکو نه هسې تپوس کومه چې تاسو ته په کومه ورځ باندې حضرت فاطمة الزهرا رضی الله عنها ودرېږي او درته ووایي چې زما د پلار دا دین دومره ګران و چې تاسو به پرده نه کوله او اوس پکې دا اخښي نانینا والا هلکان هم راغلي دي. نو وروره په کمنټونو باندې نه کېږي. که زه غلط یم زما تصویر ولګوئ، زما د اصلاح دپاره ویډیو وکئ لازم، او که دغه نه نو د دې ویډیو سره ډیوټ وکئ، زما د اواز پې بند کئ او زما د اصلاح دپاره 2 خبرې 3 خبرې وکئ. یو جهان مننه. په دغه ویډیو کې دی وایي که نه چې کله زه په چا هلک پسې ویډیو وکړم نو چې څوک راته رینګ وکړي چې یاره دا هلک ویډیو اخوا که او دا ما رور په شانتې دا د رور په شانتې دي، دا بچهبازي او دغه هلک یې ساتلی وي نو دا خفه کېږي. خلک ورته وایي یا په دې په خپله زړه ته زور پرې ورغلی وي نو ده ته دمکیانې ورکوي او ده باندې بیا غلط کمنټونه او کنځلې کوي او د ده تصویر وي او مور او خور کنځل ورته کوي. دا هغه بې غیرته خلکان دي. او دویم دغه چې دا کمې جینکې دغه کې وایي دې دپاره بیا خلک راته رینګ وکړي او راته وایي چې یاره دا جینۍ ویډیو اخوا که کنې زه به دا وکړم ما وکړم او بیا پسې غلط کمنټونه او کنځلې او ویډیوګانې پسې جوړوي. نو پلیز مهرباني وکړئ چې یو سړی ښه کار کوي د هغه سپورټ وکړئ، هغه د دومره مه تنګوئ چې هغه د دغه لارې نه اخوا شي او دا ستاسو اصلاح پرېږدي. دغه ملګری چې هر څوک هم دی زما ورته دا درخواست دی چې بالکل ویډیوګانې کوه، دغه زمتلا کې چې پرې نه دی دا یو راکاږه او ښه مضبوط د دې سافټویر اپډیټ کولو پورې چې پرې نه دی. دغه ملګري ته زه یو پیغام ورکوم چې بالکل د سوشل میډیا نه لرې نه شي، په دغه خلکو پسې ریاکشن بار کوه، تر هغه پورې کوه تر کومه پورې چې دې باغه نه کړي چې کله هم ته ووایې چې زه سوشل میډیا د دې د وجې پرېږدم د دې سترګې نور هم شلېږي او دې به نور هم راځي او په دغه میډیا باندې به دې په حاشي خوروي. نو د دغه خلکو چې ته مخالفتونه کوي او زه مخالفتونه کوم نو دا خلک ډېرېږي. د دې دپاره به ټول یو موټی کېږو او دا به د دغه میډیا نه ورکو، ځکه چې دغه موبایل ماشومان هم ګوري، زنانې هم ګوري، بوډاګانې هم ګوري، خلک یې په بېحیایۍ اخته کړه. چېرته ښه پیغام نشته خو چې ګورې چا به ډانس کړي، څوک به د هلک څه خبره وي، څوک به د جینۍ څه خبره وي. ټول فیسبوک او ټیک ټاک یوټیوب دا ټول یې د فحاشۍ نه ډک کړی دی. نو د دغو خلاف پکار دی چې موږ ټول یو موټی شو او دې ته باږه ورکړو او د دغه پلیټفارم نه یې ورک